بسم الله الرحمن الرحيم. دریم عنوان دے شرط البیع معرفت المعقود علیہ وبه. منگ ویلیو مسائل دا باب دولستی باقی که اول نمبر رکن دا بیع تیر شویو اغدا چی رکن دا بیع ایجاب و قبول دے او دا با دو الفاظ باندی چی او با دا ایجاب دا پاری بل قبول دا پارا منعقد کی گی او بے منگ دا ویلیو کله چې احد المتعاقدین کی یو د بیع ایجاب وکي نو آخر لرا خيار دی دی خيار ته ویل کیږي خياري قبول او دا پنه خياراتو کی کم چې متن کی ذکر دی اول خيارو امنګ لی خيار لا اعتبار شتا قبل یو کني قبلي ور سرم دا خبره کړی و چې لا مشت قبول قابل چیرې قبول کون کې قبول نه کړي نو ایجاب کون کې د خپل ایجاب نه رجوم کولای شي امنګ ورلا حضور باندې یو ګران نوم کې خودلو ځان تم لنجه جوړول دغه د بار آسان نوم خيار رجو ده کنه نو څه دوی خيار رجو خبره ختمه نو ایجاب کون کې مجیب چې دی هغه ته خيار رجو شته خدا ترڅو چې قبول نه شوي دا دواړه معتبر دي البته چې یو بیر قبول شو خيار رجو ختمه او دویم کچري مجلس ختم شو مجلس نه په دې دوړو کې یو پاتې دلو نو به قبول ختم ور سره به موږ حکم د به دویم عنوان هغه کوم دا ذکر کړیو چې کله ایجاب قبول دواړه وشي نو به نه بای ته خيار شته نه مشتری ته نه ایجاب کون کی ته نه قبول کون کی ته او کچری ترڅو مجلس قائم وي او یو خيار ورکینو دی خيار ته خياري مجلس ویل کیږي زمونږ د حناف په نظم نه دانه د معتبر څو خيار شو دري البته کوم به کې عیب مشتری ته بخيار وي څلورم خيار شو کچری مبیا مشتری نه ولید لوای خستله کوي دې له خو خینه شو او بس کولې شي د خیر رویت وې دم قابل قبول له څو شو پنځه او شپږم خيار شرط دی بای ځان لګ دی مشتری ځان لګ دی ک ثالث لګ دی ک دواړه ځان لګ دی ټول جایز دي ان شاء الله دا خپل مستقل باب روان دی کې بیان کوو نو تر اوسه شپږ خيارات شوي دي ذهن کې نه وای دریم عنوان شرط البيع معرفة المعقود عليه وبه. د بیع د بار شرط دا دی چې معقود علیه چې د مبيع او معقود به ثمن د کوم شي چې عقد کیږي معقود علیه په کوم شي باندې چې عقد کیږي ثمن دا دواړو معرفت به حاصل وي دواړه به معلوم وي به د معلوموالي دوه طریقې دي یو دا چې په کلام سره معلوم کی من غنم در باندې در خرڅوما په 1000 روپۍ باندې من غنم در ناخلمه په 1000 روپۍ باندې او دویم معرفت د معقود علیه او به دا په اشاره سره دی الکه په 1000 روپۍ باندې در باندې دغه غنم در خرڅوما څومره دی پته نه لګي خو بس دغه ډیره دی کنه دغه شان مشتری وته وي په دې غنم درنه دا بلانکې کپڑا خلمه څومره غنم دي بس دادي بس کپڑا پیراکا نماویل معرفت د معقود علیهم ضروری دی شرط دی معرفت د معقود بهم شرط دی ادمره دا چې معرفت په دوه طریقو سره یو په کلام سره یو په اشاره سره نو که په اشاره سره معرفت وشلو هم کافی ده نو ذکر کوي شیخ وی والاعواض المشار الیها عوضنا عوض مبهم عوض دی او ثمن عوض دی په بای کې دواړه عوض आवाज وینو الاثمان والمبيعات والاعواض المشار اليها لا يحتاج الى معرفه مقدارها احتیاج نشته په معرفت د مقدار د دې کې فی جواز البيع بجواز البيع کې تور شدا ور بس بند کړي الک بس به څوکرانه شي په جواز د بيع کې د دې معرفت چې ده کنه دغه بس نورم بشرال موږ ټول سبق ګډوډ کو وکړې ته دی
خجي وکشي مړه نو څه مې ویل کله چې عوضینو ته اشاره وشي اشاره نو بس به معرفت د مقدار چې ده که نه په جواز د بیې کې هغې ته څه احتیاج نشته بس کار وشو معرفت حاصل شو اشارې سره که نه خبره ختمه والآواذ المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع وليس مخکې موږ شرایط بیان کړي وو د مبيع وغیره و د باره خو زه د فقه البيوع نه مختصر دغه مبيع د بیع د باره شرایط په مبيع کې څه پکار دي د هغې ذکر کوم المبيع وما يشترط فيه لصحة العقد غير برواور الأول مالية المبيع مبيع بمال بمال مالم ذکر کړو کنه الثاني كون المبيع متقوما مال متقوم بي دلتم علامه شامی باقاعده مطلب قائم کړي مال متقوم باندې ښا الثالث ان يكون المبيع موجودا مبيع موجود وي ان شاء الله بيع فاسده کې براله د دې قصې راشي به الرابع ان يكون المبيع مملوكا خپل شی به خرڅي یا به وکیل وي یا به ولی وي یا به قاضي وي الخامس ان يكون المبيع مقدور التسليم بایبا مبيع باندې قادر باندې اسپارلو باندې قادر وي السادس ان يكون المبيع معلوما مبيع معلومه هم وي او السابع ان يكون مقبوضا للبائع بایبا مبيع قبض کړي کا غسي رس به خرڅي قبل القبضه نشي علامه شامی وی وشرط لصحته معرفة قدر مبيع وثمن ووصف ثمن كمصري أو دمشقي خدا على غير مشار إليه شي شروط نيشوي لا يشترط ذلك في مشار إليه شي شروط شوي بیا بکدانه د ضروري چې څومره مقدار دی برحال دا مسله وشوله البته دې کې به یو څو قید لګو اول دا چې مونږ ویل یو بیره چې ته اشاره وشوله به معرفت مقدار په جواز بیع کې هغې ته نور څه احتیاج نشته دی او وجه څه ده بس معقود علیه معلومه شوله که نه پاتې شول دا خبره چې هلکه دا غنم به ښه که خراب به وي وصف خو مجهول دی د هغې جواب دا دی چې وصف مجهول دی چې دا غنم به ښه که ښه به نه او دا ډیره به څومره خيږي دا جهالت دی خو دا جهالت مفضي للمنازعه نه دی او صاحب د هدايه وي دا یو اصل چې کله جهالت مفضي للمنازعه به فاسد ای کني به صحیح وي ورسره دریم قید چې صرف اشاره کافی کیږي معرفت د مقدار نه دی ضروری دا الدا بعد ان لم يكن في الاموال الربويه چې کله اموال ربویه نه وي ښه که اموال ربویه وي او خپل منځ کې د هغې بیعه کې دلته غنم دي د بل سره غنم دي طالبه دا غنم درکم دا بل وایي طالبه دا غنم درکم بجنسي بیعه کې دا نه ده جایز دې ته اټکل بیعه وایي دا قاعده ذهن کې کېنوئ چې کله اموال ربویه او بیعه همجنس سره کېږي نو اټکل نه ده جایز ولې اټکل کې کمې زیاتې احتمال شته که نه او زیته چې د کمې زیته دا خو ربا ده او پر ربا په باب کې شبه ربا چې ده احتمال ربا په حکم د عین ربا کې ده نه ناجایز د خزین کې نه وي دا قید ور سره شو اخیره کې وای فی جواز البيع په جواز د بیع کې نو دا عام بیع د دې سره احتراز له د بیع سلام نه ان شاء الله دا غي بیان وکړو بیع سلام کې د امام ابراهیم الله رای راجح ده چې رأس المال تسر بشاره کول نه دي کافي دا غي باقاعده مقدار بیانې فإن رأس المال فيه إذا كان مكيلا موزونا يشترط معرفة مقداره عند أبي حنيفة رحمه الله مرحله دی عنوان کې پنځه مسلې دي د یو مسله شوله دویمه مسله والاثمان المطلقه هم دغه نه ده من څه ویل شرط دا دی شرط چې معقود علیه بم معرفت شوی او د معقود به بم شوی اوس کچري په بیع کې مطلق ثمن ذکر شي نه وصف د ثمن بیان شي او نه مقدار د ثمن بیان شي دا بیع به جایز نه وي ښه زه دې جانزیب ته وایم چې زه ستانه دا من غنم اخلمه په روپو باندې په کرنسۍ باندې رسي وایه نو اوس
کومه کرنسی پاکستانی وسه به بیان نشو افغانی ډالر ریال کما او مقدار یې بیان شي چې په څو روپۍ درنه علامه حالانکه موږ ویلو معرفت د معقود به شرط دی لہذا د بیبه فاسد وي اگر دلته جهالت دی دا ډېرې پیسې غواړي بای دې زبلګي ورکوما او که به یو شان پیسو باندې متفق شو مثلا پسلو دا به قیمتي غواړي زب کمزوري ورکوم دا به ډالر غواړي زب پاکستانی روپۍ ورکوم پوه نه شو خبره باندې نو دلته جهالت دی ما ویل کوم جهالت چې مفزیل المنازعه جوړیږي بیا فاسدی ښه نو وی والاثمان المطلقه اسمان مطلق معنا عن الوصف والقدر چې نه پکې وصف بیان شوی او نه پکې قدر بیان شوی لا تصح ها نو کله بسوي الا ان تكون معروفه القدر والصفه چې قدر معلوم وي صفت معلوم دي لاندې وجه ذکر کړی دا صاحب د هدايه ولکه عبارت د قرا نقل کړی تاسو لږ بر وګورئ سمن چې مجهول وي بیا ولې فاسده ده ځکه چې بده کې تسلم او تسلیم وي بای مشتری تسلیم کوي د سمنو او بای تسلم کوي قبضه کوي او کوم شي چې مجهول وي پاغي کې ک تسلیم او تسلم کینو لانجه بږي جوړيږي مشتری به کمزور شي اسپاري او بای به خشه غواړي چې قبضه کما نه رسېږي نو بده کې وجالت شي او جهالت بکم مفزيل المنازعه بي د هدايه عبارت د لګو توکي دي لان التسليم والتسلم واجب بالعقد وهذه الجهاله مفضيه الى المنازعه فيمتنع التسليم والتسلم صاحب د هدايه دا قاعده ذکر کړي وكل جهاله هذه صفتها تمنع الجواز بویلی هذا هو الاصل وقاعده د قشن لیکلي ودا یو اصل له کذا فی الهدايه کچ کلام سمن مطلق عبادت مثال در کو کنه بس مال بروپو باندې په کرنسي باندې غنم راکړی مثال شو لاندې وفیده ذکر کړي وعلم ان معرفه الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع معرفت د وصف دا په ثمنو کې شرط دی ښا مبيع کې صرف قدر بیانول کا په کلام سره او کاغه په اشاره سره بس دا کافی ده قدر خو په اشاره نه بیانې کې اشاره وته وکړه بس معرفت یې وشو نو په سمانو معرفت د وصف د په مبيع کې نه دی ضروری پچا کې ضروری دی سمانو کې ان معرفه الوصف شرط في الثمن فقط دون المبيع بخلاف اشتراط معرفه القدر فانه بالنسبه لكل من المبيع والثمن وسمع تلك بروغوري كم شبه معقود عليه مبيعي كم شبه معقود به وي ثمن دې لپاره قاعده له ذهن کې نه وي یو دی خلقی ثمن دراهم او دنانیر چې دی مولوی صاحب دا خلقی ثمن دی ذهن کې دا وي ثمن خلقی ثمن دی کچری من فرض کو فرض چې درهم د چاندۍ نه چې کوم جوړ دی یعنی چاندی وایا دینار یعنی سونه وایا من فرض کو دا مبياش ولا ثمن نشو نظمن په فرض کېدل معنی هم هغه د سمنیت نه نوځي خلقی سمنو دا مطلب دی به وره لکه سونا او چاندی په خوا به چاندی نه درهم جوړېدل د سونې نه به دینار نو موږ دینار او درهم وایو معنی د سونا او چاندی دا خلقی سمن دی خلقی سمن حقیقی سمن دی دا د یو فرض کون کې په فرض کولو سره سمن نه دی جوړ شوی چې هغه وایي زمونږ د فرض کو چې سمن نه دی نو بس سمن دی نشي بهر حال سمن دی به الفاظ دیگر کا اصطلاح قائم شي بدی چې دا د سمنیت نو باسو وځي به هم به د سمن احکام جاری کیږي او دا کوم مروجه کرنسی دا دته عرفي سمن وي دا د فرض کونکو په فرض کولو باندې سمن جوړ شوی خلکو حکومت فرض کړي چې سمن دي بس مونږ وي سمن دي سټیم چې حکومت اصطلاح جوړ کړله چې بلانکې نوٹ چې هغه سمنیت نه وته تش کاغذ به جوړ شي هغه اصطلاح په ختمېدل باندې سمنیت نوزیم په دې خبره پوه شولې اوس راشي دراهم او دنانیر چې دي یعنی سونا او چاندي دا به همیشه لپاره سمن وي چې کله د دې د چا سره تبادله کېدل موږ به دې ته سمن وایو په خبره پوه شي د دې دا کم قصه چې کومه د دې فائدہ څه ده اصل کې د معقود له خپل شرایط دي خپل احکام دي د معقود به د سمن خپل احکام دي نو اوس به موږ څنګه معلومو موږ به د معقود به احکام په چا باندې لاګو کوو
د معقود علیه احکام به چا باندې لاګو کو نو د هغې دپاره معقود به او معقود علیه سمن او مبیع پېژندل پکار دي نه پوهېږي خبره باندې نو اوس وپېژنې ښه کله چې سونه چاندي د چا په مقابله کې مراله نو سونه او چاندي به معقود به او سمن وي احکام د سمانه به جاری کیږي مجلس کې به قبضه ونه شولم خیر دی پوه شوي دویم صورت به که دا سمن دا دراهم او دنانیر سونا او چاندي بجنسه بیع کې او که بغیر جنسه کې بهر حال بچوي سمن وي که بجنسه کې به صرف وي هغه کې دواړو طرفونو ته سمن وي که بغیر جنسه کې هم سمن به جوړ شي او آیان چې دی آیان دې ته دین ویلې کیږي ها د سونه او چاندي ته څه وایي دین ما ویلی یو ما فی ذمت وی اصطلاح ده او عین حاضر ته وی دویم نمبر دین دویم اصطلاح ده کوم شی چې بتاین نه متین کیږي هغه ته دین وی نو په دغه اصطلاح باندې سونه او چاندي ادا مروجه کرنسی دا ټول څه ده دین دی او کوم شی چې بتاین باندې متین کیږي هغه ته څه وی عین وی نو سره شي دغه دین مسله وا نو که بابای کی یو عوض چې هغه عینو یعنی کوم چې بتاین متین کیږي نبی دې دوه صورت دي دا د زوات الامثال نه ده که د زوات القيم نه ده اوس په دای استلام بیان کو ګل د غدو ګل نه چې یو تی شو کې اعلان دي بل دي زوات الامثال کوم شاو ته ویل کیږي چې دا غیب احادو کې تفاوت نه یا وی خودمره تفاوت وي چې څوک ول اعتبار نه ورګي لکانډي دا خل عددي اشیاء دي لکه غنم شو لکه وربش شو دي احادو کې تفاوت نشته کله څوک ولا اعتبار نه ورګي د خاو بدو یو وسب دغه به مسله ده پوه شولې به بل د زوات القيم هغه شی ته ویل کیږي چې داغي احاد نه یا کوینو تفاوت پکې وي لکه یو شی چا جوړ کړو بس فقط یو د زوات القيم نه دی یا ډیر دی خو یو د بل نه بدل دومره بدل چې دی یو قیمت لګي د بل لګي لکه غواګان یو جنس نه دی خو زوات القيم نه دی اشیاء په څو قسم شو دوا ان شاء الله دا اصطلاح انتهایی ضروری ده دا بار بار منګل راځي کا خلک کوئی زوات الامثال چې هلاک له مثل بادا کې زوات القيم چې هلاک له قیمت بادا کې دغه شنده کنه زمان بالمثل او زمان بالقیمت راشي نو کچری عوض چې دا عین نو دوه صورت دي دا عین زوات القيم نه کې زوات الامثال نه کدا عین د زوات القيم نه نکه په مقابله کې هر څوک به هر حال ودا مبيوي پدیم پوه شو کله مقابله کې نقود او سمنی دا به مبيع کله مقابله کې امثال هغه به سمن وي دا به مبيع او کله مقابله کې بل قیمتي شی وا په مقابله کې وا نبه هر یو مبيع ده ښا به مقایسه ورته وي ان شاء الله را بشي تاسو بیګی کنه او کچری دا عوض دا عینو خزوات الامثال نو څو نوس د دې دوه صورت نه دي کدا په مقابله د نقود کراله یو صورت او که په مقابله د خپل امثال کراله دویم صورت نه که په مقابله د نقود کراله د مبيوي او که زوات الامثال په مقابله د امثال کراله نو به کم چې ما فی الذمه ده اقب سمن یو کم چې عین ده فی الحال له موجود دی هغه مبيوي او کدواړه فی الحال موجودو نو کم معنی با داخله شول با اشتریته بدرهم یا بعتک بی ویل کم معنی با داخله دلا بسمن یو بل مقابل به څه مبيوي خو نه درنه کوله کچي ما تاسو ته ویل چون کې معقود به بل احکام دي معقود علیه بل احکام دي دغه احکام لګولو د بارا دا تفصیل ضروری دی چې عوض به سونا او چاندی نقود به که غیر نقود که عوض نقود نو نقود به سمن وي په وزن کې یوم نقود به سمن وي نه به دا نقود که په مقابله د عین کې راغلی او که د نقود کې راغلی به هر حال به سمن وي او کنه په دې وزن کې یو عین او عین نو عین د زوات القيم نه دي که د زوات الامثال نه که د زوات القيم نو مبيع بوي که په مقابله کې نقود وي که په مقابله نقود معنا سونا او چاندي یا کرنسی مروجه او که په مقابله کې
ذوات الامثال والو کما مقابله کی بل ذوات القيم نو بهر حال بچوي مبيع بوي او که عوض ذوات الامثال نو کبه په مقابله کې نقود هغه به سمن وي دا به مبيع وي او کچری په مقابله کې بل ذوات الامثال نو به کم یو بکی فی الذمه او فی الحال نو عقب سمن یو کم چې فی الحال موجود دی ابا مبيع وي او کدواړه فی الحال پچا چې با داخله و به سمن یو پچا چې بانو داخله غبا مبيع وي تاسو دې علم ته وګورئ ان الدراهم والدنانير اثمان ابدا سواء قبلت بغيرها او بجنسها واما الاعيان القيميه فمبيعه ابدا واما الاعيان المثليه فان قبلت بالنقود فهي مبيعات او بامثالها فما كان موصوفا في الذمه ثمن وما كان معينا فمبيع فان كان كل منهما معينا فما صحبه الباء او علاء فهو ثمن مقابل بمبيع وربسي وي من حكم النقود انها لا تتعين بالتعيين دا مشهوره مساله ده بي نقود حکم دا چې دا په تعین باندې نه متعین کیږي ما ویل د نقود ادر شخص په احکام دي کنه نو د نقود حکم دا په تعین باندې نه متعین کیږي څه مطلب ما دي نظر خبره اچ ار شاروم ته ویل اچ ار وته دي څه ته اچ ام شاروم ته ویل چې لکه دا کتاب په 100 روپے را خرڅه د ما وته ویل لستا کتاب مال بدی زرګون معنی راکا پیګي د ویل صحیح ده کتاب راکو ما زرګون جب کې خود بل ولا راخصلو دا درواله دا رسلانجن شي کوله ځکه نقود چې دی بتاین معنی نه متعین کیږي قاضی نشي ویل چې زر کا وقب ولا وسور کې نه رسېبي نو بس دا قاعده زین کې نه وي نقود دا بتاین سره نه متعین کیږي البته څه صورتونه دي الته نقود بتاین سره متعین کیږي هغه درته بیانو موږ شی ورته حضرت لیکلی فقه البیوع کې جلد نمبر 1 صفحه نمبر 417 باندې اما الامانات څومره چې امانات دي هم تاسو ویلي په بیع په فقه کې کم باب ډیر مستعمل لمول یو وکالت دی کنه یو د ودیعه باب دی ښه ودیعه اړین استعمال دی حتی په وکالت کې د ودیعه باب استعمال دی وکیل سره چې د چا څه پراتی دغه ودیعه کنه ودیعه او امانت کې فرق دی ان شاء الله به بیان کو ودیعه نه امانت خوې کنه امانت ویخه ودیعه لګه خاص ته امانت وایي نو وکیل سره په قبضه کې شي دام سي نه امانتي به چې کوم ځای کې وکیل لزب سي پلان کې ځای کې وکیل له التم بلاس کې سړي د امانت دي پلان کې ځای کې وکیل له بلاس کې سړي التم امانت پلان کې ځای کې وکیل له التم امانت نو ګوري وکالت باب ډیر جاری شو التم پلان کې وکیل له التم وکیل له التم وکیل له او به وکالت چې هغه بنیاد څوک شو امانت شو ناغه بلاس کې کم شی دی امانت دی امانت څه مطلب که هلاک شو توان بنشتا او که استهلاک او توان بشته دی د امانت وای یو مضمون وی مضمون څه معنی چې بهر حال بيچي توانی امانت زد دی پیږي کنه به اوس راشي اماناتو کې بیسي بتعین معنی متعین کیږي اوس را امانات کم دی کیږي فإنها تتعين فيها مثل الوديعه وديعه کې امانت په وديعه خاص ده دا ان شاء الله وایو اوس را شرکت چې شرکت یو شریک پیسې د بل شریک سره چی د امانت وي وجه سره یو شریک د بل شریک وکیل وي ور وکالت باب بګراله خیرم دې کړ یو شریک د بل شریک چی بغیر د وکالت نه د سره شرکت قایمیږي نه دا ان شاء الله وایو نو ته یو شریک د بل وکیل له وکیل بلاس کې پیسې چې امانت وي نو د شریک بلاس کې پیسې څه شولې امانت شولې امانت کې پیسې بتعین معنی متعین کیږي وګورئ والمزاربه دغه شان مزاربت دي دا اماناتونه دي د مزارب بلاس کې پیسې وی کنه دا امانت وی ځکه مزارب د رب المال په شروع کې وکیل وی ور به وکالت و چلے دلو شرکت اوس مزاربت کې چې وکیل له وکیل بلاس کې پیسې امانت وی امانت بتعین متعین کیږي د مزارب بلاس کې بتعین متعین والوکالت عوام خپل وکالت دی وکالت کې د وکیل په قبضه کې کمی پیسې هغه د روپۍ درواله مال بازار کې په بلانکې شواله هم دی روپو معنی به لیکا د روپو کې تبدیلی کول کزما اجازه نه دا ولنه ده جایز امانت کې تبدیلی کول لا خو استهلاک دی دا مضمون جوړیږي به چل پیسې درکړې لکه دا زکات کې ورګه غجب کې دي نور ورکه دا خنه کې ها کې اجازه تو صراحتن یا دلالتن به ټیک ده نن سبا دلالتن اجازه دي دا مقصود دا نه چې مزمان او چاله ورکه خو بس
زما غاړه خلاص کا پتن لګي پويږي کنه بهرحال امانت کې استعمال امانت ودیا چې دا امانت دا تقریبا 15 صورتونو کې قدرت کې ذکر دي دینه دا مضمون جوړیږي خبه په حالات کم توانی هیڅ یو دار چې څوک به کې څوک تبدیلی وکي بهرحال د وکیل بلاس کې پیسې دي کنه دا امانت دی لازم پتاین معنی متعین کیږي نو اما الامانات فانها تتعين فيها مثل الوديعه والشركه والمضاربه والوكاله دا ټول شو ورپسې وكذلك تتعين النقود في الهبه والصدقه بمعنى ان الواهب لو وهب نقودا معينه وهلكت النقود قبل التسليم بطل الهبه والصدقه په هبه کې او په صدقه کې پیسې پتاین متعین کیږي برګوري ما دي جانزیب تویل دا 1000 روپۍ تا ته هبه کومه بلا قبضه نه وشوي چې هلاک شولي بس قصه ختمه ابتين متعين وي اخلالي والصدر كما دا درته صدقه کوم لا ورکړې مې نه وي هلاک شولي بس قصه ختمه پتن لګي پويږي کنه کچري بتين نه متعين کې لغه ویل زر کې وسنوري راکا وكذلك تتعين النقود في الصرف بعد فساده فيرد عين القدر الذي ورد عليه العقد فبايع صرف کې کبایا فاسد شي کنه ما دی جنزب لا مثلا درهم ورکول د مال درهم را کول به صرف هم کوله ما دل دینار د مال دینار را کول ما دل درهم د مال دینار را کول موږ دې درې سرتونه د به صرف دي کنه درهم دینار دینار او درهم دینار نو دې کې ما دل ورکړه د مال را کړه او ایسته به صرف د سوجنه فاسد شولا نو حکم داري چې دا پیسې چې کوم ما سره دا غري دا پتاین متعین دي ومقبه وبس کوما او غسل چې کوم دي پتاین متعین دي ومقبه را وبس کوي په نه شوري به شو مجموعه درې شو امانات او هبه او صدقه او ورپسې بیا صرف خو کټول حساب کو څلور غو اماناتو کې دوه هبه او صدقه او شپږ او یو بس دا وم شو ورزه ورپسې وتتعين ايضا ان بطل البيع بهلاك المبيع قبل تسليمه الى المشتري هلکه قاعده ویلي وکنه چې کله مبيع مشتری تلانیس پرل شوی هلاک شي نو بیا ختمه نمادي جانزیب تویلی په تمانه د کتاب ب 1000 روپۍ در خرڅو مده ویل سیدا 1000 روپۍ راکړي لا کتاب منور کړي کتاب ما سره هلاک شو بیا څه شولا ختمه اوس دا کوم پیسې مدنه خسري هم دقه به وبس کوم په تعین معنی متعین دي کا نه رسې خبره مانی وكذلك تتعين النقود المغصوبه اوركنا چا د چانه نقود غصب کړه کنه او مقبه واپس کوي بدین متعین دي ځکه او مقبه واپس کول اصل کې ادائی کامل ادا ښه داغه مثل واپس کول خو قضا ده او اصل ادا کول پکار دي اتشو نهم والمكتسبه بطريق محرم مثل الربا په حرامه طریقه څوک پیسې وګټي کنه نو دقه پیسې او حکم دار چې چانه غټي د غلبه ور کوي چانه رشوت اخیستې د غلبه ور کوي او کوم مالک نه دی معلوم هم دقه پیسې به صدقه کوي فرض ده په واجب ده په نه دا نه صورتونه شو چې بدی کې وکانه فی المدینه 9 رهط پیسې په تعین سره به کې متعین کیږي ښا ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلوما درم مساله ده مناسب بيع معجلم جائز ده وبيع مؤجلم جائز ده بيع معجل ده چې جنزب باندې کتاب خرڅ کما او فی الحال بزر روپۍ باندې فی الحال 10 روپۍ واخلم پدې پوه شو او بيع مؤجله چې دا کتاب په ورخرڅ اگر ته وي کتاب درنه بزر روپۍ اخلم خو مې شپس بزر روپۍ در کوم ول سیدا نو کتاب تواخل کتاب ورکما نفسي وجوب پاغه باندې د ضرور پوراله البته د اجل په وجه په ادا نشته چې کله میش پرش ولا به په وجوب ادا رضی به 30 روپۍ علما هغه مخ کې دی علم نشه مخستله پوه شولې به البته دې کې شرط ده چې بیا مؤجله کې مونږ ویلي استادو دې هن کې بشرایتو کې چې بعضي شرایط داسې دي چې هغه عمومي بیا کې او بعضي خاص بیا کې نه کې بیا مؤجله کې خاص شرط دا و چې نیټه به معلومه وي کنه نیټه مجهوله
بای به په وخت پیسې غواړي مشتری به لیټ ور کوي دې کې تسلیم او تسلم ده کنه او تسلیم او تسلم کې چې جهالت دي مفزیل المنازع جوړیږي بیا فاسده جوړیږي اي يجوز البيع اذا كان لاداء الثمن اجل معين شرط بګدا دي یو دویم دا بیا مؤجل جایز ده خدا اعلی چې اموال ربویو کې بیا چې اموال ربویو خپل منس کې بیا نه وي کموال ربویو کې بیا بجنسي کېږي غنم بغنمو الته به دو شي نه حرام دي تفاضلم حرام دي رب شي کمې زته نسانټم حرام ده او که بخلاف جنسي غنم په وربشو غنم په وربشو دغه شان سونه په چاندي نو که تفاضل جایز وي جایز به خو اجل چره نسا لا حرام ده دویم قید بګدار او معناه اذا بيع بخلاف جنسي ولم يجمعهما قدر چې بیا په خلاف الجنس کیږي او قدریم نوي لکه غنم په پیسو باندې شي یلا یادو به دې بيع مؤجل دلیل الله په هدايه کې وایي مطلق ذکر کړي واحل الله البيع وحرم الربا امن درس پتم نمبر ماده ویلي المطلق يجري على اطلاقه نو بس دوړو ته شامل ده مؤجل نیټه داري ته او بين نبی السلام حدیث نقل کړي انه اشترى من يهودي الى اجل ورهن درعه دلته اذا مولا غلطی کړي واورخه دا حدیث متفقون علیه دی او د حضرت عائشه رضی الله عنها روایت دی ورپسې وی وليس فيه ذکر المبيع په دې حدیث کې د مبيع ذکر نشته فادرج صاحب الهدايه طعاما هدايه کې رسیدي انه اشترى من يهودي طعاما الى اجل حالانکه طعام حدیث کې نشته او چا ویلي دا کپڑے خستوا مرحل ويجوز البيع بثمن حال دا خو حالي بيع شولا ومؤجل بثمن مؤجل لك ثمن مؤجل يدي دي کې اول شي ته اشاره شولا مبيع مؤجل نه جایز چاله کدا پیسې وزرواله او مبيع به بیا راکې هغه استثناء وا یا بيع سلام و دغه شرایط بکیو بس ټیک ده او کنه اسی مبيع کې تعجیل شرط کول لا بيع فاسدي مبيع په الحال سپاري سوي وانما قيد بالثمن لان المبيع اذا كان معينا شكل مبيع معين ایمانه بيع سلام نبي استثناء نبي لا يجوز تعجيله فإن دا چې وکی مبيع زده جانزيب معنی دا کتاب ور خرڅ کما دا رته وي بس جی کتاب زما شو خدای غلطه کړه به زوي سما دلته خو قبضه وشوله دا خو تعجیل نه دی دا خو تعجیل دی اسره سره کې خو دل واپس فإن شرط فيه الأجل فالبيع فاسد قاعده ذکر کړی د لأن التاجيل في الأعيان لا يصح عین شي کې تاجیل چره دا جایز نه دی یو شی موجود دی تاجیل ته ضرورت دی تاجیل په سمانو کې ځکه دی چې مشتری کوشش وکړي پیسې وګټي چې به بایل ورکی دلته خو شی حاضر دی دی کې ولې تاجیل کې غوړي کې کنه وقوله اذا كان الاجل معلوما وجه لانه اذا كان مجهولا نو اثر في التسليم فيبطل فيطلبه البائع بالثمن في قرب المدة والمشتري في بعيدها فإن اختلف في الأجل تاسو پیږي کنه اوس که بنیټه کې اختلاف شو مشتری وې نیټه شته بای وې نشته مشتری وې نیټه پکې دا مېش پس په درګم بای وې نه حالي بای دا نه چا قول به اعتبار وي څوک چې د اصل موافق وي دغه قول لکه نه ځکه هغه منکر وي نو اصل چې د عدم نیټه ده ځکه نیټه دا یو صفت عارض دي صفت عارضونه دي صفات عارضونه او الاصل في صفات العارضه العدم ثم ما دوا اتم ما دوا نو اصل پنيټه کې عدم دي نو څوک چې وای نیټه نه وبای دا په اصل ولاړ دي دا منکر دي نو کله مشتری سره غوانو ټیک د غنی ده بمنل شي او کچري مقدار د نیټه کې اختلاف را لې بای ویل یوم شو مشتری ول دوه میشتي بهم بای په اصل معنی دي چې کوم نیټه ده مشتری هغه خلاف الاصل هغه مدعی د غوان مراولي کني د بای قول به اعتبار وي ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل اذا كان الاجل معلوما کله چې نیټه معلومه وي الګ دلته دومره ګلونه دي ځکه نو بس پرې به دوه یو بیا عین ذکر کول دي
دا یو اصطلاح به بیان کوم خیر دې ته وکړي دی بهرحال بیع عینه دلته ذکر کول دي بیع تورق دلته ذکر کول دي باب ما جاء في الرخصة في الشراء الى اجل کې امام ترمذی کوم باس کړی دی رحم الله دا غي بیان کول دي بدیږي کې د اربون بیان کول دي دلته د هامش الجدی بیان کول دي دا ډېری قصې دلته دي ها پر وګت بیان دي هغه سره بګورو خو البته تاسو یو قصص ذکر ضع وتعجل ندی بیان دلته کول دي نو نن دا کیسه به کې ګورئ کله کله دا سکیږي یو سړی دکاندار لور شي د پلان کې اشاره کوي سیده وایلا په 100 روپۍ بازار باندې به سید خرڅي بکی بیا وته مشتری و یار ما 100 روپۍ نشته دکاندار وایي ټیک دا بیا راکی نیټه مجهول شي دا به جایز وي بیا کنه چې کله نیټه به بیا کې مجهول وي بیا فاسد وي خودل ته به بیا جایز ده ولی یار ولی جایز ده جواب دا بیا مؤجل نه ده کنه یار خبره پورا وره نیټه چې مجهوله به بیا مؤجله کی بیا فاسد وي دلته خو بیا معجله ده بیا حالی ده اسی بای مهلت ورکو مشتری ته خیر ده پیسې به بیا راکی نتیجه به ورکنه نتیجه کې فرق ده په بیا مؤجله کې نیټه د مشتری حق غینه مخ کې نشي غختله پیسې بای او دلته پیسې بای ګنټه بس مختلف شي سباله مختلف شي ځکه دلته نیټه حق د مشتری نه ده نه به بیا حالی کې کله کله مهلت بای مشتری ته ورکی خو دغه صورت کې د نیټه د مشتری حق نه نو هر وکله غختل شي لانجه بګ نه جوړیږي هر کله وته وي پیسې راکته وابېلی او په بیا مؤجله کې نیټه کې مجهوله مفصل المنازعه جوړیږي بای به غواړي مشتری به وي نیټه لانه ده پورا نه رسېږي بس وکړو